بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حبشی د اول هجرت نه بعد او د دویم هجرت نه مخکې د نبوت په وم کال په اسلام مشرف شو او بعضی وی د نبوت په 5م کال اسلام راوړی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام اصلی او حقیقی سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وا. اول به نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې دعا کوله: اے خدایا، ابو جهل او عمر ابن الخطاب کې چې کم یو تا ته زیات محبوبي هغه په اسلام مشرف کو، د اسلام عزت ور نصیب کا. بیا د وحی په ذریعه دته حالات منکشف شو چې ابو جهل ایمان نه راوړي، داغه په نصیبه کې ایمان نشته. نه د بیا خصوصي دعا کوله: اللهم ايد الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتا، خدای اسلام مضبوط کا د عمر ابن الخطاب په ایمان سره. خلاصه دا چې د عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو اصلي او حقيقي سبب خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وا، خو ظاهری سبب دا چې ابو جهل اعلان وکړ چې کم سره محمد صلی الله علیه وسلم قتل کی، هغه د پاره د سلو خانو ذمہوار یم. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ابو جهل ته ورلم، مخامخ مې ته تاسو کو چې تا دا اعلان کړي. ابو جهل راته او دا اعلان مې کړي، وزد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل په اراده د کور نه راووتم، توره میزان سره راواخیسته. لاره کې چا یو سخی حلال کړی، خلق ولاړو، زم د سخي ته ودرېدم. اکدم د دې سخي د خېټې نه یو آواز غایبانه راووتو. هغه آواز کې سو داسې الفاظو پکې: یا آل زریح امر نجیح رجل یسیح بلسان فصیح یدعو الى شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اے د زریح اولادا، ډېر د کامیابی خبر دی. یو سړی اوازونه کوي په فصیحه ژبه او خلکو ته دا وایي چې د الله د توحید او د محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار او گواهی وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا आवाज کله ما واورېدو نو زما زړه کې خیال پیدا شو چې دا خطاب ماته دی. لیکن عمر بیام د خپل اراده نه واپس نشه، بیام روان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کوم. لاره کې نعیم ابن عبدالله نحام ورسره ملاو شو. هغه ته تپوسو کې عمر دې غرمه کې چرته روانې؟ عمر ورته وویل محمد صلی الله علیه وسلم قتل کوم. نعیم ورته وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل کې نو د بني هاشم او بني زهره سره نه به څنګه بچ شي، او غټه قبیله او خاندان دی. عمر ورته تام لکه چې ایمان راوړی او تم صحابي شوی او خپل پلار نیکه دین دې پرېښی. نعیم ورته وایي ما سکه د خپل خور فاطمه بنت خطاب او د خپل اوخي سعید ابن زید د هغې تپوس وکړه، هغې هم د محمد صلی الله علیه وسلم تابعدار جوړ شوي. عمر چې دا خبره واورېده نو سخت غصه شو، د خور کور ته لاړو. حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ خور او اوخی ته
قرآن تعلیم ورکاو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ आवाज چې واورېدو نو خباب رضی الله تعالی عنہ خو په یو طرف کې پټ شو او د اوخي او د خور نه د تاسو که چې تاسو لکه چې د پلار نیکه دین پرخه اوخي ورته ویل او بالکل مونږه ایمان قبول کړی دی. د په شروع وکړه خورې خلاصي ته رانږدې شو، هغه یې دومره ووهله چې په بدن یې وینې را توی شوې. دا خور ورته وایي ای عمره د کومې مور پی چې تا څکلې د هغې مور پی ما هم څکلې دی او د کوم پلار په غېږ کې چې ته لوبېدلی د هغه پلار په غېږ کې زه هم لوبېدلی یم. د کعبې په رب مې دی قسمې چې دا روح خو به د بدن نه جدا شي خو د ایمان مینه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه به زمونږ د زړه نه ونوځي. چکې سکې ویکه عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره واورېده نو سر یې د شرم نه ښکته کړه. ورته وایي ښه چې کوم کتاب تاسو ویلی هغه ما ته لږ وښایې. خور یې ورته وایي انک رجس وانه لا یمسه الا المطهرون فقم فتوضا. ته خو رجس پلیتې او دا قرآن کریم ته به هغه څوک لاس وروړي چې څوک پاکي پاس اودس وکړه. عمر رضی الله تعالی عنہ پاسېده اودس یا غسل یې وکړو او دا کم لیکل چې و دا لاس کې راواخیسته د دې شروع کړه چې څه پکې لیکلي سوره طه تلاوت یې وکړه. سوره طه دې ځای ته ورسېده انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذکری. بے اختیار د ژبې نه ووتل ما احسن هذا الکلام. دا څنګه ښایسته او معزز کلام دی. حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ عمر ته وایي ای عمره تا ته بشارت او زیری در کوم زما امید ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ستا حق قبوله شوه. عمر ورته وایي ای خبابه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوځه. حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ د عمر سره دار ارقم طرف ته را روان شو. دروازه بنده وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د څو ملګرو سره مخفي او پټې طریقې باندې د دین کارونو تدبیرونه او سوچونه کول. دروازه یې ورورډبوله چې مونږ ته اجازت دی. خلق پوه شو چې عمر دی. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هم دار ارقم کې دننه دی. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دې ملګرو ته وویل دروازه ورته کولاو کوي که چېرته الله د عمر سره د خیر اراده کړې خو ټیک ده او که په بده اراده راغلی نو په دې توره به قتل کوم. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي دروازه کولاو شو دوه کسانو زما لاسونه نیولي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه رامخکې شه او زه د دې ګریوان نه ونیولم او راته ویل چې د خطاب زویا اسلام راوړه او دا یې ویل اللهم اهدي خدایه دته هدایت وکړي او الله ته آواز وکړه اللهم هذا عمر بن الخطاب خدایه دا عمر ابن الخطاب دی خدایه دا دین معزز کې په عمر ابن الخطاب سره دین ته طاقت ورکړي. عمر ورته ویل قربان زه د ایمان راوړلو دپاره حاضر شوی یم. اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوچت آواز سره د خوشحالۍ نه الله اکبر ویلې. ټول صحابه کرامو د الله اکبر چغې کړې د خوشحالۍ نه. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو نو جبریل علیہ السلام راغی
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اے محمد د اسمان ملائکه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ایمان ډېر خوشاله دي دومره خوشاله دي لکه د ځمکې مسلمانان چې به څنګه خوشاله دي عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله اسلام راوړو دین ته طاقت میلاو شو او ښکاره طور د اسلام دعوت او تبلیغ شروع شو د دې ورځې نه د حق او د باطل فرق واضح او ښکاره شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوم فاروق کېښودو فارق بین الحق والباطل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله اسلام راوړو نو خیال پیدا شو چې داسې سړی خبر کړم چې هغه خلک ټول خبر کړي چې په داسې سړی خبر کړم چې هغه په خبرې خورولو کې مشهوري نو جمیل ابن معمر هغه په خبرې خورولو کې ډېر مشهور و هغه ته ورغی وایي زه خو مسلمان شوی هغه صادر راواخیسته او رامنډه کړه کعبې ته راغی کعبې سره خوا کې قریشو سرداران وایي تاسو خبر شوي یئ عمر صحابي شه عمر ورپسې د خلک ورته عمر صحابي شي وایي نه یم صحابي شوی مسلمان شوم مؤمن شوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غلامانو په سلسله کې داخل شو خلق پر راغونډ شو وهل او درزو مارې په شروع کو نعاس ابن وائل راغې او خلکو ته د خدای ظالمانو دا څه کوئ دا بنو عادي سره تاسو مقابله کولی شئ د عمر د خاندان سره بس خلکو پرېښوده عمر رضی الله تعالی عنہ د وجې نه الله تعالی اسلام ښکاره کړ د اسلام دعوت د اسلام تبلیغ او د اسلام شاعر چې کوم دا ښکاره شو عمر رضی الله تعالی عنہ بهادر سره او بیا څوک مخې له ورته نشو راتلی الله جل شانه د اسلام د وجې نه عمر رضی الله تعالی عنہ ته ډېر عزت ورکړ او عمر رضی الله تعالی عنہ د وجې نه اسلام او مسلمانانو